أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات کی اسی دین اور قباحتنا یہود کی عادت هم داو واز په حرام وی نبی استغړی جوړ کړو بازار کې به خرڅ په پای پیسو باندې به خرید او فروخت نو خو واز نه خورو الا ولا وسوي چې راکې موسی علیہ السلام دوی له غوا لاله کوي د ولا لاله کوي چې سد دوی دی غوا بندگی کړي چې هغه عظمت ختم شي دین چې را شروع کړه څنګه لاله کو ولا لاله کو فلان او فلان الله حکم کې ودا خبر نه کوي منی به بالراس والعين. وإذ قال موسى عليه السلام ویل لقومه يخبر القوم تا ان الله يأمركم الله تعالى امر کې ان تسبحوا بقره فعلى غوا باندې غوالا لکه نو قالو دې شو ویلي آیا تنشي مونږه حضوان کا پړې شوي ټوکې مونږ پورې کوي دا خبره وره وکړه یو خو دې وجه چې د غوا امین اور باندې دومره غالب واشه څنګه نشو به اس طرح خبرې تی وته دویم دوی فائدې چې مونږ الله رسوا کوي موسی عليه السلام بچرته دا کارو موږ بس دا خبرو کو دا معنی شي خو الله امرونه دغه به اختلاف د شدید په دې کلمه باندې کافر شو کنه یو قول دا کافر نبی خبر له ټوکې ویلي دویم دا جاهلان او ګناګار خو لیکن کافر نه دي نو قال هغه جواب کې اعوذ بالله اذ پنی نسم الله باندې انا كون من الجاهلين چې شم د جاهلانو اعوذ بالله زړه کریمه ده دلیل به ټوخي انسان کوي در جاهلانو نه دي یو عام مزاح ده خوش طبيعه کله کله پښتنی بیانې چې کوم انسان خوش طبيعه پری دي ژوند به تازه چا سره خوش طبيعه شروع کړنو اول کې غب شپ دی او اخر کې دښمنی ده کوم انسان چې هر وخت خنداګانې کوي به ځای غب شپ کوي کوم انسان چې به جرأت لري هغه په جرأت من کیږي چې کوم عزتمن لري هغه پستر کې پریوږي مړ ودا چي دي دا دښمنی تخم دی هغه ویل زه خدا جاهل نه یم دوی ویل چې دا کار اوس مونږ باندې کیږي نو قالو دوی ویل شو دلنا ربک دعا وغواړم له درب نه دی یبین لنا چې موږ بیان کما یا څه دی عمر دی غوا دعا ته طلب کړه دی ولې طرف نه زګدا اوچت سړیو کنه د دعا د الله په نسبت باندې قبلي کی قال هغه ویلي انه يقول يقينا الله تعالی فرمایي شاندار ان بقره د یغاد لا فارس زړم نه دا ولا بکر نو نو سوانم نه دا لب معنا د غیرو نه د فارس زما کنه شریک کړي دلیل به دي شغاګان درې شوی نه پاره دي یو پای باندې ارړتاول ورس برش دویم پای باندې دای شو وسلول دریم ذبح زما کاړول سورلی وغیرہ دا اور معنی نشکری حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا وا باندې سورلی کوله نو ای سری په مخ راوړو چې مو خو دې نه پیدا صحابه ویل سبحان الله واو خبره کول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ایمان زم ایمان لرم ابو بکر او عمر ملي نو ناس به له په ګډ باندې حمله وکړه شپونکی تی بچ کنه به گویا شو بل ورځ د الله مال رزق ګرځینو سوی به اخلاص کی سبحان الله زیب يتکلم له خبره کول نبی صلی الله علیه وسلم اسلام په ایمان دی ابو بکر او عمر هم دي فارس معنا سلام نو د فکر نه ځوان هم نه ده عوانو بین ذلک درمیانه ده ففعلوا كما شئت او امر کې دي شي پښتنی لګي دوی چې ارغوانی ولې نو بس یو عبد الله ابن عباس فرمایي دوی سخت کړه الله هم سخت کړه قالوا ذلنا ربك حدیث کې راځي کنه نبی صلی الله علیه وسلم حج پرځي اقرا ابن حابس جک شو ارکا یا رسول الله کټول عمر نبی صلی الله علیه وسلم خپش دوسم 4 کلمه به سو کولی شي دې وجنه چې کله یو شی ستاره وجنه لازم نه او لازم شو ځان له کار وکړو وشي درنګ پښتنه کوي
قالو دی ویلې دعا وغواړه موږ له رب نه دی یبین لنا چې موږ بیان کې مال او نهارنګ درې غواسره. قال غویلی انه یقول یقینا شاندار هغه فرمایي ان بقره د غواره صفراون زیړه ده. زیړه ولې ویل یو وجه علماء دا ذکر کړی چې دې داران انسان خپکینا. عبد الله بن عمر دی یو خوشالي په سړی راولي دی به ګرځیدلی چا دا دی یو تیم د مور ډېر خدمت کو به ورته دا په دې شلمان درکو چې دا سرمن نړه کوي. مفسرین ذکر کوي تاریخي واقعات دي. فاق لونها اپلق وې د رنگ تسر معنا خوشاله کوي کتون کې دی لرا. باقي مذکر ویل په اعتبار د لون. تور شې سړی خپکې سرمن جامه وغیرہ کې جایز ده. جلوار کې خوشحالي تصرف ویل ویل کړه دی غواله ګورې نو بار بار خوشحالي تعالی درکې بار بار. قالو دی ویل دعا غواړم موږ له رب نه دی یبین لنا چې موږ بیان کې ما هي کسب دي سره. ان البقره يخنن دا غړوړ شو په موږ باندې انه من شو ان شاء الله کله غواړي له محتدون مقصد درشيګو. حدیث کې راځي چې ان شاء الله نو ویلې قیامت پر ودی ګرځي درې مهمه کلمه ان شاء الله. هر کار سره به د سورې کهف کې دا ادب دی کنه. سليمان عليه السلام سلبي بینوي قصد وګي چې ټول سره به جما کوم مال الله سره مجاهدین بچی راکی. ملائکه ورته چې قول ان شاء الله ونه وی دی عادت وته. والسلام بیا ورته طاقت ورکړي. سلګي یو ځان خبر واخو ساغه نیمګړي خادم راوړو دې میز باندې ورته کې خودنو بس الله لرجو وکړي چې دا غزما ان شاء الله پاتې شي. عبد الله بن عباس فرمایي چې یو کالو سره ان شاء الله ویل مال اجر درکې خو لیکن کلام کې تغییر نشي راوستي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي زب جواب درکم ان شاء الله ونه ویلي پنځل رسول زیات سلوي خورځي واحد پاتې شو بنده. اې دې خوږی کلمې د وجنا دې مقصد به ورسېده ان ذلیل بوي. نو قال ویلي انه يقول يقينا فرمای ان بقر ذي غادا لا زلون ذلیل دا چې اسمه کاړه ویلي ولا تسقل عرشونه پسل خړو کړي. لا معنا ده غیرو مذلله تشير معنا چې اسمه کاړه ولي. دیم قول علماء دا ذکر کړي چې خوشي کی دومره مسله شي دا کړو معنی اسمه کاړه در غواته بیتی مست مسلمه معنا جوړ جوړه د کار د وجنه په کې نشته. داغ نشه بیا پای کې لا شه د دمنه داغ په کې نشته. قالو دی ویلی الا انا جئت بالحق هو سراتو کې په پورا بیان باندې الا لکلا وما كاد يفعلون نو چې دا کارو کې وجه شرم نه. ورسات کی بل واقع بل اسرائیل کې بل خطرناک نقصان دار د مال د وجنه ناروا قتلونه کوي. سړی او د خپل ترخه زبانه مین شو یې هغه بلورو وی ولدا په خطر کې ماو بنی کا سروال مال په مال پاتش به به سمې ځان علاقه کې به غرزو دیت بموالم اختلاف پرې کې راغی تا کړه او ما کړي. الله موسی عليه السلام نو له دغه پیسې باندې دا وایي مړي د سروال دا په وایي خپل کې اقرار وکي. د موسی عليه السلام معجزات الله قدرت باس بعد الموت په کې ثابت شو. هغه ورجر پلانې زوجلې دي کې به سوال شي دا واقعا مخکره کړو چا ویل دا واقعا مخکره. دیم قول دا چې دا واقعا مخکره التمس ویل دلتمس. دیم تقدیم دلیل په دې معنی چې جدا او دا جدا. دریم دلته کې دا حازم راځي د نفس بازي سبای نور سره وې په وجنګوي. څلورم عبد الله بن عباس فرمایي د دوړو مابین کې سلويخ کاله مسافه درندوی دا مړې شرط وسات. بنا بر هر تقدیر واقعي جدا جدا. وایس قتلتم الله شکر تاسو وجلې نفس به می اختلاف راغی په پای کې پداراتم ان د کې می وبل ورغله تا کړه ما اختلاف ونه ویلې ته یو په بل باندې اړو. والله مخرج الله رسول کې ما کنتم تکتمون فاعل قاتل چې تاسو پټ کړي دا د الله قانون. حدیث کې مرضی رسول الله فرمایي کہ انسان د کانی منځ کې یو کارو کې الله راکاره کوي نه کاری کبد د سیمه شردا کوټه را پردی دی ما څوک نه ګوري
دی آیات کې الله فرمایي چې والله مخرج ما کنتم تکتمون چې کم شي پټوي زه روباس بند کوټه کې کانی کې دننه نیک عمل دوی کې کبل عمل دوی کې ته تهجد کوي لیکن الله به خلق لړا کار کوي ګوره دا تهجد کوي ته به وبد کار کوي الله به خلق لړا کار کوي ابدا نه خبر نه دا د نبی صلی الله علیه وسلم او د الله خبره ده نفقلنا ویل مونږه چې وې دا مړې به باجا په باجي سید غوا باندې ته باجي سید نفس باندې سوال لري دا چې کله ژوندې شي دا غوا کرامت هم راغی جواب داري چې کله غوا لاله شو بس سره ختم شو غوا په ټول حیواناتو کې قمقل لیکن دوی د بندګي شروع کړه الله ویل چې کله تاسو د بندګي شروع کړه دلیل به چې قمقل کنه مشرکین به قمقلي کذالک دق شان ژوند کې الله تعالی د مړي اثبات د باس بعد الموت اوس مړي ژوند کې اے انسانانو الله په دې باندې قادر دی چې عام مړي را ژوند کې ورځ مونږ ټول ځان له ودرې موسی عليه السلام معجزه دغه قدرت ثابت شو ويريكم او کیتا صلی الله تعالی خپل آیاتنا قدرتنا لعلکم تعقلون شذ عقلنا کارواله تیارې او کې قیامت د پاره موت اموات د جمر میت رمیت کله وشي کله شدی میت او دغه جمع موت راځي مې چونه چې بغیر شد اموات لیکن دا فرق غیر صحیح دی ورسره کې زجر په قسوه لکواله د زړه پکار دا چې بنی اسرائیل الله له رجوع کړي وي چې اوه هو یا الله مونږ بدی کړي بس معاف وکړه نور مزد کړه عبد الله بن عباس فرمایي ابن مسعود سے کله چې انسان ګناه کوي نو جوړ کلک شي بدل دا ګناه د شکار لکه مشه د پوجي په یو جانب یې بل مؤمن لبه شکار لګا غر زړه تورشي ثم قصد قلوبكم الله بكلك استاذ دون من بعد ذلك ورشيد اقرارنا فيكل هجارت اذا شو بشان دکانه واشد قسودین هم ډیر سخت ابن قیم سے فرمایي کله کار نه شرط پر شي سخت نه هغه الله ذکر کړي دی هغه مطلق دا په سمانه کې لکه بزیت خوراک زیت خوبونه من ارو خو ده زیت خندا باندې زیت اختلاط باندې هر ورځ ډیر وجره آباده بس دلته خنداګانه ولته خنداګانه الته میلې له شو دلته میلې له شو لا راغله او تر راغله ورونه راغله او ملګری راغله دیو جن عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم الله له وخت ورکو ځان لا ټیک دی انسان تابعدار چې انسان سره کینو خو شي نه چې همیشه هر وخت در انسان زړه خرابوي بدعت ګناه جوړي کې بس ذکر د الله باندې قران باندې یتیم بسر لاس راکل مسکین باندې خرچا د مریض پختنه قبرستان لتل جنازو کې برخه اخستلو وغيرها وز دلیل راوړي کان کې بازي کاڼي دي چې دینا اوبر رواني بازي چچيږي او بازي وېریږي الله دې یې شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي آیات دلیل په دې معنی چې غرون نسمر اوبر رواني دي دا ټول دا باران نه دي کله کله به کانو مرش وان من الحجاره يقينا باش بريتو کې خمخ اغري يتفجر منه الانهار چې دغه رواني الله وینيرونا وان منه باج اغري چوچوي فيخرج بهوج دغه وبا وان منه باج اغري شرون غړي من خشيه الله د الله د يري حبدا وانا خويدل باج پړک بیل شي د نتیجه وبرواني کوم شتران شرط لیدري باج نه شو بچي باج د غرن راو ورځي ګلان خلګوي دا پیرین دي دا الله یره ده دین د الله نه یریږي موږ تاسو پینې پویګو الله به دا حصہ چولې الله په کويږي آیات کې اشاره ده لا چې کله قرآن بیان کې پکار دا چې پسترګونه تیز وټ کې رواني کې تیز نه به ډن ډن قدم نه سره کې خو یې راشي چې دا رانه نبی سره بدبخت لري حدیث کې مرাজি نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان د بدبختی علامه ده منه شسترګي وچی منه وکي ته بهيږي او کله کله بهيږي د قیامت تذکرہ کوا د قبر تذکرہ کوا د الله مخ رو درېدل د الله عظمت ګنا پرېدا قران کریم کې تدبر د الله انعامات او سوچ د خبرو تقصيرات او سوچ د دې اسباب دي چې سړینه وکړي راوالي وما الله بغافل عما تعملون ذي الله انا خبر دا عمل نه تاسو کوي
هر عمل چې موږ الله په پیری ورسره کې صحابه اولاد ورکی صحابه خوري حریص خلک باب د ادب کی دعوت کی يهود ربي بار بار دعوت کو دوی ویل کې دې چې موږ دا خبره ومني الله دا نه مني دو آسماني وایي کې تحریف کړي د الله مقابله کړي نشتا بس لحاظ وسدي سړی د الله نه هېریږي انسان نه بس وېریږي افتتمعون آیات تملر ان يؤمن لكم چې داخله به ایمان راوړي تاسو د وجه یا به تصدیق کې تاسو تماغه کې رہی چې اسباب کې نه دا به ناروا ده کله کله اسباب استعمال شي خو لیکن په الله باندې کله عقیده ای هغه اسباب په شان د نش معرفي وقد كان فريق نوها الله چې شته وډلا منهم الذين يسمعون كلام الله اريد الله خبره قران ته مراد دی تورات چا ویل دي مراد دار شې د الله خبره اوریدلې دي خو لیکن دا خبره کمزوري ده کوئی ترکی ثم يحرفون به تحریف من بعد ما عقلوه ورسیدنا چې په پوهې دي هم يعلمون دوی پوهېږي تحریف کې معنا تغییر الفاظ معنا د دواړو کې د قران الفاظ کې نشي کولای خو لیکن معنا اړي راړي دوی په الفاظ کې متورات کړی و ورسات کې بل زجر چې کشران يهود بری صحابه سره کې نست مشرانو بچو ویل مړ مور سي خواله وجدارا سبا تاسو راغوي تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم صفات هغه ذکر کې چې دا د الله حق نبی دی اي به تاسو له چې ایمان پر راوړی به کرانو نو سبب قیامت کې الله له وی چې الله مو خدوی له ویلو خدوی ونه منل څومره سخت خبره ده واذا لقوا الذين امنوا كل شيء مخامخ شدا چا سره ایمان راوړي قالوا دی وی آمنا من ایمان علیه لقد امننا سپي سره مخامخ شي دلیل به دي چې د مؤمن مجلس او دغه خواله ورتل درس مهم نه ګڼي او دا مستقل عبادت دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قیامت کې والله اعلان وکي اين المتزاورین زمانه پاره به زیارت کولو زمانه پاره به دیوبل سره مینه محبت چې شی به ورکه چې دو منه شور بینه کې کمی دو منه هغه چرته دي ملک بوې دا الله به د خپل سور اعلان کړي د مؤمن خواله ورتل دا غسر ناس ولاړه کول د الله لپاره دا مستقل عبادت دلته څه ویل لقو واذا خلا بعضهم شکل لار شي بعض يدي الى بعض دي بعض نور لرا قالوا دي سوي حدثونا ايات سمعنا ويدي صحابه لبما فتح الله چې الله احسان کړي علیکم بتاسو ليحاجوا عاقبت بيدا شي به دلیلونه شي بتاسو عند ربكم ساسو در پوڑانه قیامت کې فتح ډیر معناګان دي یو معنا احسان تورات الله تاسو درکړي تاسو به چې بالکل په تورات کې دا صفات د نبی موجود دي نبی به ته چې ولی ایمان پنه راوړي قیامت کې والله له یا الله موږ دې دعوت ورکړي دوی نه دی امانه دي عند رسول ربكم ولا تاكلوا مما عقلنا لري ورسات کې الله ورمان درته کو درت حاصل داري ټیک ده کدا مؤمنان در باندې پوهې نشون الله یې زخه پوهې اولا يعلمون اذا خلق نفيه ان الله يعلم الله تعالی پوهیږي ما پاس باندې شرون چې دې پټي و ما یولن نو چې کوم کار کوي یعلنون کې معنا د کار کېدو اره مسلمان الله پورا عالم دی وس تقسیم کې ادارې کتاب نور اقسام ولا دې حاصل بدای سبکه الله عوام دي مولین خدا کار کوي تحریف عوام چې بس پر خواهش پس روان دي ومنهم الله بعض بدای کې امیون دا معنا امپر منسوب بسوي او مورلا یا عوام دي لکه څنګه چې پیداین تعلیم عالمینو کړه الله به تعلیمه لا يعلمون الكتاب نفي کې بری کتاب الا امانیه مگر په خپل خواهش نفس ورته ویلي دي استثناء متصل یہ استثناء منقطع معنا دي مولا په خواهش به مړ زما مناسب دي ویلي دي لکه خبره کمزور ده قبيله زب روانه وانهما الله اذا الا يظنون مگر اس ګمان کوي ځوان معنا ګمان دلیل سره نشته دلیل به دي چې عقاید کې ګور ګمان ومان چلیږي نه چې ګمان مې دی کې دي شي ورسا کې دی بل نقصان یو شی به پلاس باندې ولي کو به ویل د الله ویل دي څومره لوی جرم پلاس ذکر او الله له منسوب اول
فويل تبيد للذين اغشعن يكتبون الكتاب شريك كتاب بيدهم بقول الله سنو قال کتابت کی پلاسنو لاس میرے مقام کی ذکر کی زید قباحت دپارا ویل مانا جہنم کے کندلا ویل مانا تبئی ویح مانا نجدی تبئیلا دلہ قهر ثم يقولون بوي هذا من عند الله داد الله رخان دي ليشتروا چوالي به په دې معنی سمنن قليلا پیسې لګي دین نه خلق له دین ماری به پیش کی ایرویدا دین دی دنیا سره راټول دریم فويل تبيدا لهم دوی لرا ما كتبت ايديهم دا هغه څنګه چې لیکل کړي دوی لاسونه وویل لهم ما يكسبون تبيدا دوی لرا دا اسنه سم کسب ویل دی غیلا درې کرته ویل یو دا معنی لیکل کړي پلاس و ملاله منسوب کړي دریم سم کسب ورته ویل درې جرمه درې کرته الله ویل برباد دي آیات دلیل لبدی چې کله یو شی دین نه او داخله کې الله له منسوب چې دا دین دی بس دا سره الله برباد حدیث کې مرضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې قرآن تفسیر په خپل رائے باندې وکي د شری ځان له جهنم کې شپ تیار کړي څه مطلب ټول امت په یو خار واندا په بل خار دویم قول علماء ذکر کړي معنا اسما نفس سی وي اسما رائے دار لکه خلک دی غر کړه صحیح احادیث نبی به سیرت لکه دا ولی ویوړه دا حدیث خو ما دماغ نه مني دا حدیث ما رائے نه مني طبيعت نه مني ورسات بلد يهود وای بني اسرائيل چې موږ مسلې خرج دي جهنم کې اوسې بیا به جنت ته موږ جنت ټیکادار ولی وېزمن مشرانو د شي بندگی کړی دا به الله روباسي الله پیرت کې دلیل راوړی به دلیل خبره خو نه چلیږي دین دا معلومه شو چې دین د اسلام ټول په دلیل باندې بنا لري ځکه مسلم مقدمه کې لیکي لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء که سند نه وي د خلکو په اسما قسم خبره په دین کې دنه نه کړې وي تا به یوسف ویلو ما وبل سي وقالو دی ویلي دي لن تمسنا دې کې معنا د جوخت او جوالي که جامه شری بدن سره زیاده هیڅ چیرته به یو ځای نشي مونږ پورې انار داور الا ایام معدوده مگر سورج شمیر کړی شوی ور صبرش معدودات دلته ویل معدوده دلته مليان غړ جرم ځاله معمولی غني عوام خو معمولی شنه میریږي او وی غرق شو تباش قل سره باندې الله رد کو سورج به تور مثال سلويک سیدا آیا تورات کې ویلي دي نه انجیل کې ویلي دي نه زبور کې ویلي دي نه کوم ځای کې ویلي دي ځان لګي به معهد کې معنا د توحید ده اقا سره بر جهنم دورنه بچی چې دا عقیده توحید تاسو عزیر او عیسی د الله زامن غنئ تاسو مشرکین به ایست ارمان نه دراغه نقول ورتوا تاسو نیولې ده عند الله اذا الله صلی الله فلن يخلف الله وعد الله اچرته مخالفت د وعده نه کوي لن فعل مضارع باندې داخل اچرته جواده دی وکړه به وفا پې کوا مخالفت منه کوي حدیث کې راځي به سره منافق جوړیږي لیکن کچیر تا وعده وکړه سبب د شو کار کې راګیر شو چې هغه ساره وسنه بارو یا کار ډیر مهم په نسبت سره دیلا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي به سره منافق نه جوړیږي وصلی الله علیه ولت کی د سان الله دوی لګیږي ام تقولون بلکې تاسو تړي علی الله فالله من ما لا تعلمون هغه څه چې تاسو بالکل علم نه لرئ یو ګناه شنو کړه بیره بلی لبوسی بیره بلی لا دوی سوال وکړو ار کله چې موږ د جنت ورانه یو جهنم والا یو جنت والا به توحید والا یو جهنم والا سول دی جواب بلا درست را من کا سبا چا چوکے کار بد واحاط دامنا گرواج ولا به پاغمانه د ګنا اولئک اصحاب النار داور والا دی فيها خالدون دی بده ور کې همیشئ سوال نفس ګنا باندې خو انسان جهنم لنه شي مفسری معنا کې صحیح معنا شرک احاط دامنا بیمانه لړای دنیا لا و جانب مقابل لزیره والذین انسانان امنوا چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر اولئک اصحاب الجنه داخل جنتین دی فيها خالدون دی په پای کې همیشه ایمان ضروری دی یو دې سره عمل صالح دوا نیک عمل وکړي به همیشه اوسېږي
ورسات الله اوس نور زجرونه بیانې ویلا دې حاصل بدای ما دوی ویلو چې دا را کارونه کوي دوی ټول پر خود په بل خوالاړ وایز اخذنا چې کله واخص الله موږ میثاق بني اسرائیل پوخ له بني اسرائیلنا لا تعبدون چې بندګي من کوي سوا د الله تعبدون نفي معنا ده نه لا تعبدوا وبالوالدين احسان کوي بر مور پلار سره نیکی مور پلار ول الله ځان سره وړي جواب د انسان اول تربيت الله کې دوی مور پلار دویم مور پلار د بچي تربيت کوي بغیر د ایواز نه لالچ نه الله موږ تربيت کوي تمام لري دریم یو بچی کړه مور پلار څومره مخالفت وکي او انکار نه کوي انسان کله الله څومره مخالفت وکي خو لیکن په صدق باندې چې کله د الله نه بخنه وغواړي امیددار چې الله به معاف مور پلار سره احسان به دوه قسم دي یو دینی دی بل دنیوي دینی دا معنی چې مشرک دې سي دعوت ورکا دنیوي سمانا یو د مر نمخ بل د مر نه رستا د مر نمخ باغ باندې مال لګول د مر نمخ کې د خدمت کول د مر نمخ کې د سره احسان د مر نرستا هغه له دعا کول داغه د انډیوالانو سره انډیوالي پالل داغه نه حج کول هغه له صدقه وغیرہ دا ثوابونه د مور پلار له بیرسیږي الله د مور پلار سره به احسان کوي حدیث کې راځي دی پر رضا کې د الله رضا دا پلار د جنت منځنۍ دروازه راخوا غستا ځای کوي او ساتي لیکن کچیر د مور پلار د شی تعالی امر کوي چې ایمان الله او رسول خفه کېدو غره به بینه منی لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق وذل قربا احسان وکړه الله د خپلوانانو سره یتیمانو سره او مسکینانو سره مال په لګول خدمت کول زیارت کول وقولوا بوجه للناس لخلق الحسنى كلمه لا اله الا الله هغه خبره چې شریعت برابرۍ دې سره الله وکړه نور کوي واقيموا الصلاه الله پابند نماز کوي واو زکات او زکات ور کوي ثم تولیتم بیت اسم خواړو مگر کم منکم ساسنا وانتم مورثون تاسو اراس کوونکی کم زمانه کم خلق تولی بشوانه اراس پر زړه کی بس نه مني وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه